قال النبي صلى الله عليه وسلم الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرق او كما قال عليه السلام. حدیث مبارک کی راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې گانے بجانے دا پزړه کې منافقت داسې زرغونی لکه څنګه چې اوبو سره فصل زرغونیږي. نو گانے بجانے دا یو لوی لعنت ته او دا حرام دی، د دې اوریدل حرام دی. دا یو عظیم گناہ ده، گناہ کبیره ده. او مونږ نن سبا په خادو کې مونږ وایو یاره خادي په گانو بجانو په ډنګ ډنګ باندې حق کاریږي او مړې په جړا باندې خدا سے نه ده چې مونږ باندې الله تعالی خوشحالي راولي او الله تعالی مونږ په خوشحالۍ کې بیا خفه کو. یعنی الله تعالی مونږ باندې خوشحالي راولي، په مونږ خادي راولي، مونږ له وسره کې د خادۍ او مونږ بیا هغې کې څه کوو، مونږ بیا هغې کې الله خفه کوو، رسول الله صلی الله علیه وسلم خفه کوو، په حدیثو باندې خپېږدو. یعنی حدیث مبارک ما ستاسو د وړاندې وی چې دا په زړه کې منافقت داسې زرغونی دا ګانې بجانې لکه اوبو سره چې فصل زرغونیږي او څوک هم دا نه وي چېرې دا ګناه ده، الله پې خفه کېږي، رسول الله صلی الله علیه وسلم پې خفه کېږي، خادي خو د دې نه بغیر هم کېږي. بیا وروستو څه وي؟ بیا وروستو پکې خفګانونه وي، جنګ جګړې وي. ولې؟ الله یې خفه کړی، رسول الله صلی الله علیه وسلم یې خفه کړی، د الله په احکامو باندې عمل نه کړی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو مبارکو باندې عمل نه کړی. نو راځئ ورونو او راځئ زمونږ مشرانو چې د دې لعنت نه ځان په خپله بچ کو او دا کشران هم بچ کو. لکه قرآن مجید کې راځي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، ای ایمان والو تاسو خپل ځانونه او خپل اهل و عیال د اور نه بچ کئ. نو موږ ولې خپل ځان او خپل اهل و عیال اور ته غورځو؟ او دا ظاهره ده چې مونږه دا ګانې بجانې اورو نو الله پې خفه کېږي، رسول الله صلی الله علیه وسلم پې خفه کېږي. نو ظاهره ده چې موږ له به الله تعالی عذاب راکوي د دې په بدله کې. ولې ځان جهنم ته غورځو؟ دا خو د کور د مشرانو ذمه داري جوړیږي چې خپل کشران د دې نه بچ کړي، ځان هم بچ کړي، خپل کشران هم بچ کړي، چې دا مشران خپله ذمه داري ترسره کړي او د خپل کور ماحول داسې برابر کړي چې په هادۍ کې بیا زموږ دا کشران دا ډنګ ډونګ او دا ګانې بجانې ونه غږوي. او د بل حدیث مبارک کې راځي چې هر یو مشر نه به د خپل اهل و عیال باره کې تپوس کېږي. نو هر یو د کور هر یو مشر نه به د کور باره کې تپوس کېږي. نو لہذا د کور مشر کو مشري او هغه خپله مشري ترسره کوي او خپله مشري پوره کوي، هغه باندې دا لازم دي چې خپل کشران پویه کړي او خپل هغه کشران د ده نه په خادۍ کې خبره پټاهه قدر هم خلاصه نه کړي. نو انشاءالله زمونږ اخادي به اخادي د دې نه بغیر هم کېږي او ښایسته کېږي، الله به هم پې خوشحاله شي، رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم پې خوشحاله شي، د علماء کرام به هم پې خوشحاله شي، ښه خلک به پکې شرکت هم وکړي د دوی په احادۍ کې. نو لہذا مونږ به کوشش کوو د هادۍ نه علاوه هم دا نوجوانان زمونږ اوسني نوجوان کول چې کوم دی موبایل غلط استعمالی او دا ګانې بجانې پې اوري، دا ډوی نه چې یاره الله پې خفه کېږي، رسول الله صلی الله علیه وسلم پې خفه کېږي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته منع فرمایلې ده، په قرآن مجید کې ته منع فرمایلې شوې ده، خو نه بس چې صرف اړه خوشحاله کي او زړه په دې نه خوشحالېږي، زړه د الله په ذکر باندې مطمئن کېږي او خوشحالېږي، زړه ته اطمینان د الله په ذکر باندې رسي. نو لہذا موږ به د دې لعنت نه ځان بچ کوو. نو دا یو لوی لعنت دی او د الله د طرفه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرفه، یعنی د په قرآن مجید کې هم منع راغلی ده، په احادیثو مبارکو کې هم منع راغلی ده. نو راځئ رونو چې خپل کورونه په خپله باندې سم کو،
او خپل کشران په خپل باندې سم کو، ان شاء الله د الله د عذاب نه به موږ بچیو، قبر به زمون خستوي، آخرت به زمون خستوي. الله تعالی د اول مال د عمل کولو توفیق راکړي او بیا تاسو له عمل کولو توفیق درکړي چې د دې لعنت نه ځان وساتئ، د دې ګناه نه ځان وساتئ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.